من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. معززو ملګرو، نن په یو موضوع باندې تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم او هغه موضوع ده د شب برات، یعنی پنځلسي شپه د هغې مناول، د هغې کې ذکر اسکار عبادات کړل، قبرستان او ادیرې رتلل، دا ورکې سنت عمل دی. دوستانو، مشکات شریف کې سید عالم احمد مجتبی جناب محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دای مبارک عائشه بیبي رضی الله عنها فرمایي چې یو پیرا دای مبارک ما سره کمره کې او دای مبارک په نیمه شپه باندې پاتېدو او بهر ووتو. نو زه ورپسې قرار روانه شوم چې دای مبارک په دې نیمه شپه باندې چرته ځي. او مې کتل جنت البقیع شریف مدینه منورې سره چې کوم ادیره ده چې 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي، هغې ته لاړو او مبارک هم ورپسې ده. او چې کله دعا او دا یې وکړه نو هغې نه بعد چې زه ولیدم ما ته چې عایشه ته ولې ما پسې روانه یې، تا څه وایي چې کوندې زه تا سره خیانت کوم، ما چېرته بلې بیبي له درومم؟ هغې ورته چې نه ما دا هغه نه خو ما وایي چې راشه دی مبارک څه کوي؟ نو ورته فرمایي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ای عایشه صدیقه، جبرائیل علیه السلام راغی او راته ویې فرمایل چې نن د شب برات شپه ده او په دغه شپه باندې رب العالمین د بني بکر او د بني کلب چې دا لوی لوی قبیلې دي د عربو او دوی به دا اوزې او ګډې ساتلې، د هغو د ویښتانو قدر خلکو ته الله تبارک وتعالی مغفرت ور نصیب کوي. سبحان الله. نو په دې وجه باندې او په دې خاطر باندې زه راپورته شوم. دوستانو، دا د عبادات او هغه په دې کې سنت عمل دا دی چې ادیرې له تک سنت عمل دا دی چې د مبارک د شپه ډېره په عباداتو باندې به مناوله، عبادات پې ورکې کول. او بله خبره دا ورسره چې کوم ذکر اسکار او په دغې شپه باندې په بچو باندې فراخي کړل، ناسم فراخي کول پکار دي، خو په دغې شپه باندې چونکې دوستانو نو په دې وجه باندې په دغې شپه باندې فراخي پکار ده. ځینې خلک 7 شیونه یا څو شیونه پخوي، هغه تعداد خو خیر څه ضروري نه دی، خو بیا هم فراخي په خپلو بچو باندې پکار دو، ځکه چې په دغې شپه باندې د آینده کال چې کوم بجټ دی هغه وځي، چې هغه کې عمرونه، په هغې کې مثال په طور باندې حجونه، عمرې، په هغې کې فراخۍ، په هغې کې ډېرې خبرې په هغې کې ذکر کېږي. نو راځئ چې موږ دغه شپه ډېر په عبادت باندې مناو کړو او ډېر ملګري داسې وي چې هغه په مثال په طور باندې اجتماعیت کې نشي شریکېدی، چې داسې په جمع باندې شریک شي په نوافلو کې، په عباداتو کې. نو هغوی ته دا ما هغه دی چې تاسو په خپلو کورو کې صلت تسبیح وکئ، نوافل وکئ، عبادات وکئ، او بیا د سبا چې کومه ورځ ده د هغې روژه نیول چې دی دا مستحب دی. مستحب خو دا معنی چې ثواب دی او فرض یا واجب یا داسې شی نه دی. نو دوستانو، د شب برات په شپه باندې دا عبادات کړل دا یو مهمه یو موقع ده موږ تاسې ته. نو راځئ چې خپل موقع ضایع نه کړو او په دغې مبارکه موقع باندې موږ عبادات ترسره کړو. رب العالمین مو ډېرې خوشحالۍ نصیب کا. جزاکم الله خیر.